علیکم دوستانو نننۍ ویډیو زموږ د ګورنمنټ پرایمري سکول نورآباد ثوابې دې باره کې ده. تاسو سره په دې سایټ باندې دا ویډیو ښکاري هم. دا زموږ سکول دی جی ګورنمنټ پرایمري سکول نورآباد یعنی جی پی ایس نورآباد شارټکټ کې درته زه ووایم. نو دا ویډیو د کتو نه مخکې شیر کړئ چې کوم اعلی عهدهداران دي مطلب د چا په لاس کې چې کوم دی دغه کار وي او د چا په وس کې دغه سیسټم وي چې مطلب د سکول دپاره څه کولی شي جي. دا سکول د 1970 آبادي ده جي. دا د ګټو آبادي ده خو د بدقسمتۍ د وجې نه زمونږ په علاقه باندې دومره څوک نه دي راغلی دې ځای ته چې یار د دې سکول حالاتو ګوري. په دې سکول کې دا ماشومان د مرګ سره لوبې کوي جي. هر څه ټایم هم په دې باندې دا سکول راغورځېدی شي جي. او دا په چونو باندې پټ کړي. تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري په چونو باندې دا ځای نه دا پټ کړي را پټ کړي دي او نور برباد دي د راغورځېدو حالاتو کې دي چې تاسو کتلی شئ که نه. او بله خبره دا ده جي او زه به د خپلې علاقې والا نه دغه یو ګیله کوم. زموږ علاقه کې چې کوم ده نو مطلب په سلو کې یو کس راپاسي هغه سره دغه فکر او درد وي هغه خپله منډه تړله ووهي خپل کوشش وکړي خو هغه کوشش ته ځای ونه لوي بس واپس هغه کښېني. خو زموږ علاقې والا په جمع باندې یو ورځ راپانسېدل چې زموږ د ماشومانو مستقبل بربادېږي. ښه زموږ په سکول کې چې کوم دی نو تر څلورمه پورې سکول ویل کېږي. که تاسو کې چې دا ولې وایي موږ سره آبادي نشته جي. نو آبادي ولې نشته چې د چا وس رسي د چا چې څوک په حکومت کې دي په مطلب په نورو ځایونو کې زه نومونه نه اخلم. تاسو ټول بیا ښه پېژنئ ټول ځایونه نه پای کې د ضرورت نه زیاته آبادي شته دی په سکولونو کې جي. خو زموږ سکول نو زه درته دا ډېر زیات دا زه په افسوس سره وایم جي چې زمونږ محلې ته زمونږ علاقې ته خلک ووټونو له راځي چې ووټونه وخت شي بیا ووټونه غواړي. خو چې کله د سکول مسله راشي نو د دې سکول چا تپوس هم نه دی کړی جي. نو زمونږ دغه یو ګیله ده چې د چا په وس کې هم دغه کار وي د دې دپاره اواز اوچت کړئ. هغه ویډیو در سره شیر کړئ چې د دې نه ناخبر خلک خبر شي او د دې دپاره څه وکړي جي. بل د خپل علاقې والا نه زما دا ګیله ده چې تاسو غونډ راجمع شئ د سکول د استاد نه تپوس کړئ که تاسو ته مطلب ځای لاره نه معلومه چې څه کول پکار دي. د سکول استاد به تاسو ته طریقه در سمه کړي چې دې ځای ته ورشئ او دې ځای کې به دا خبره په دې ټایم باندې کول غواړي جي. نو ټولو ته دغه یو ګزارش دی چې د خپلو ماشومانو د خپلو بچو د مستقبل خیال وساتئ. د تیرو څو کالو داسې چې کوم ده نه په دې سکول کې پنځم کلاس نشته جي. ولې دا به د دې تپوس به زمونږ نه کېږي زمونږ د مشرانو نه به کېږي. ماشومانان غریبانان به څه وکړي هغوی خو بس چې ته ورته وایي چې سکول ښه پلار به ورپسې چې کوم دی نو لښته راولي چې سکول ته ځه مطلب که په رضا نه ځي نو په لوړ باندې بیلیږي سکول ته. خو په لارو هغوی ته کومې مسلې پېښېږي. دا هغه دور نه دی جي. دا هغه دور نه دی. دا ماشومانان ډېر په یره باندې سکول ته ځي بیا واپسۍ کې راتللو هغوی ته څومره تکلیف وي. ماشومانان به جي د پنځم کلاس به څومره ماشومانان وي څومره ماشوم بچی د پنځم کلاس هغه ته لیږي داسې یوازې ورله بسته ورکړي چې زه سکول ته انورآباد نه ته لیږي رفیق آباد ته درن ته او منکوټ ته نو هغه ته څومره ګرانه وي. نو زه هیله لرم چې زمونږ دغه اواز به تاسو اورېدلی وي او که د دې چا سره هم دغه وس کې وي او سکول دپاره څه کولی شي موږ له نو ولیکي چې دا به په موږ باندې غټ نه غټ احسان وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.